قیادت اعظم سره ځای په ځای باندې به ولاړو او مخکې به ترېنه تېرېږو او دوی به هم په ګیره کې اخیستې وو چې هسې نه ده تاسو نقصان څوک ورسوي. او ما ویل چې نه، زه قید اعظم سره یم او هېچېرې به زه د یو لفظ به هم د ما نه تاسو ونه وایي. په دې باندې هغه ډېر خوشحاله او هغه دا اعلان په خپل نوټ کې ولیکل چې دا زما بیعت اعتماد سالار عبدالغني دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. کاشف عارف یم د پېښور په اندر شهر بازار کې موجود یم. دغه تنګ کوڅې هغه کوڅې دي چېرته چې نن هم د تحریک پاکستان د ازادۍ غړي موجود دي، د قائد اعظم ملګري موجود دي، د قائد اعظم چې کوم سکیورټي ګارډ هغه موجود دي. دغه کور به تاسو ته ښکاري دا د سالار عبدالغني خان کور دی چې د قائد اعظم یو با اعتماده سکیورټي ګارډ. موږ به د هغې نه د هغه وخت کیسې اورو، د هغه وخت کومې خبرې دي هغه به ترې اورو. موږ دننه ورځو، موږ سره اوسئ. تاسو ته به د هغې مکمل چې کوم دغه دی تعارف دی هغه به تاسو سره کوو. موږ سره اوسئ. زما نوم عبدالغني دی، سالار عبدالغني دی. او په چپقدر سکول کې مې تعلیم کو. د بیمارۍ په وجه ما تعلیم پرېښوده او زه په مسلم لیگ کې سن 42 کې زه په مسلم لیگ کې شامل شوم. ما د قائد اعظم سیاسي لیډر، سیاسي باډي ګارډ مقرر کړ. زه لاړم او ما چارج واخیستې. نو زمونږ ته دا هدایات راکړل چې دلته به څوک هم بغیر د تالاشۍ نه، بغیر د ده اجازت نه پرېږدې او د ده حفاظت به کوې. ما به دا هر یو سړي تالاشي کوله او بیا به مې اجازت د صاحب نه غوښته. پس د هغې نه به ته او دلته کې سرکاري دغه انتظام والا بیله سیکورټي وه. مونږ قائد اعظم سره ځای په ځای باندې به ولاړو او مخکې به ترېنه تېرېږو او دوی به هم په ګیره کې اخیستې وو چې هسې نه ده تاسو نقصان څوک ورسوي. دا معرکه روانه وه او دا زمونږ ډیوټي وه. په دورو باندې پېښور ته دوره مقرر کړه او کنینګ پارک کې اوس ورته جناح پارک وایي. په دې کې دغه جلسه مقرر کړه. ما جلسې ته زه جلسې نه راووتم او بار په خلکو کې ودرېدم او سلوټ مې جناح صاحب ته وکړ او بیا ورته په منډه لاړم دغه ته وختم، سټیج ته وختم. صاحب هغه امتحان کړی و، خلک پرې رالېږل جعلي چې لاړ شه سالار صاحب دوکه کې که نه چې ده نه څه دغه حاصل کړې څه چې دی زما حمایت دی او که نه د حکومت. نو هغې امتحان کې زه پاس شوم. ما هېڅ دا ونه منل او ما ویل چې نه، زه قائد اعظم سره یم او هېچېرې به زه د یو لفظ به هم د ما نه تاسو ونه وایي. په دې باندې هغه ډېر خوشحاله او هغه دا اعلان په خپل نوټ کې ولیکل چې دا زما بیعت اعتماد سالار عبدالغني دی او ډېر خوشحاله. قائد اعظم یو مخلص، نډر او ډیل نه کوونکی سړی و. دا خو اوسني لیډران خو د پیداګیر نه دی کړی او خپل جایداد ټول په پاکستان کې تقسیم کړو او پاکستان له لرې کړی. هغه څه نه دي کړي. هغه نه ورته ضرورت و. دوی خو ځان لګوي. هر وخت راته هغه کیسې او هغه میلې او هغه چغې او هغه سورې راته یادېږي او زړه زموږ خط شي. خپل تپوس نه شي کولی نو زما به څه تپوس وکړي. چا تپوس نه دی دا هم نه دي ویلي چې آیا دا پاکستان تاریخ نوم هم نه دی اخیستی. تپوس به څه وکړي. چې هغه وفات شو نو بیا مونږ چې کوم دی هغه وخت پاکستان نو بیا مونږ بیا په ارام کېناستېدو. مونږ هم په ارام کېناستېدو. قیوم خان ما ته دعوت راکړ او هغه زه په زور بوتلم او ترېنه زه هغه سره مې بیا به هغه سره باډي ګارډ وم